نو رب العالمین فرمای وجاءوا اباهم راغلل دوی اباهم خپل پلار تا عشاء د ماخام په تیاره کې ورته راغلل یبکون چې جړای کولا په جړا جړا کې لګي او قالو ایز ویل بیا ابانا ایز مونږ پلارا ان ذهبنا یقینا مونږ لاړو تلیو نستبقو چې مونږ منډه وهلې یا نستبقو مونږ معنا مسابقم کوله دغه شو وشتلو وترکنا یوسف عند متاعنا او مونږ پرې خو یوسف علی السلام یوازې عند متاعنا د خپل سامان سره خلک چلو به کې دا کپڑے مپړې او ځکه یو باسي منډه وهی کنه هغه ته دا ماشوم مې پرې خو دا ټولي دروغ ویلا نو څه چلو شمونږ ځان لپاره خو دا مونږ ډېر لري لاړو فاکله الذئب نو خړو دلاره شرمخه په دې خبرو کې یعقوب علی السلام په پوښو چې دروغ وای خو دوی مو ویلا او دا دروغجن سره چې دا غم داسي وای چې ورستا خو په ما یقین نشته خو په دې خبره کې را منی خو یقین وکړه دوی مو ویلا و ما انت بمؤمن لنا نیت باور کونکې او یقین کونکې لنا مونږ لرا ولو كنا صادقین اگر که یو مونږ رښتینی دروغجن سړی پته لګي دروغي ویلا یو خو د دروغ جړه علماء لیکلي دي امام ابن القیم رحمه الله په زاد المعاد کې لیکلي چې جړه ډېر قسمونه لري امام شعبی رحمه الله ته فیصله راغله هغه سړی ډېر جړل چې ما سره ډېر ظلم شوی خو کې یو عالم ناستو نو هغه ورته ویل چې دا غریب خو ډېر جاړي خو بس فیصله ولوکه وینا وای تا قرآن کې نه دی اورېدلی چې دوی رااله او د دروغو جړاګانې کوي دا جړه څو قسمه ده امام ابن القیم رحمه الله لیکلی یو قسم د جړه دا دی چې د نرمۍ د زړه د وجې نه سړی وجاړي کله زړی ډېر نرم وي او داسې حالات ویني زړی ودردېږي وجاړي دویم قسم جړه د ډېرې ویرې د وجې نه کله سړی جاړي عام ماشوم چې کله ویریږي وجاړي دا هم د جړه قسم دی دریم قسم جړه کله د محبت او د شوق د وجې نه بچی دی مسافر دی چې کور ته راشي مور ورغاړي وځي ورته وجاړي هغه ډېر محبت او د ډېر شوق د وجې نه څلورم قسم جړه د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه کله کله سړی په جړه شي د سترګو نه اوښکې راشي پنځم جړه د فریاد د وجې نه راځي فریاد معنی کله انسان باندې درد وي تکلیف وي په جړه شي یا بیمار وي شپږم قسم جړه کله سړی د غم د وجې نه ځان له ناسو په جړه شي او چا پسې خپوي یا د یو کار د وجې نه وجاړي وم قسم جړه کله کله سړی د بزدلۍ او د کمزورۍ د وجې نه جاړي چې ما سره به څه کي ځان له ناسو په جړه باندې زړه شین کي ولې پلاني راته ګوته خوځولې ده بس جاړي جړه کې دا د بزدلۍ د وجې نه نهم قسم جړه کله کله د مزدورۍ د وجې نه جړه خلک کوي څه مطلب مزدوري یو سړی تا په مزدوري راوستل تعالی روپۍ در کومه زما دې مړی کې وجاړه دا سمشتره په خوا به دا ویرګری خزر راوستلې لسم قسم جړه کله داسې وي چې سړی د موافقت د وجې نه جاړي موافقت معنا دا ده چې ټول خلکو جړلې سزم ورسره په جړه شوما داسې کی کنه او دا اکثره د کلو کې چې دی چې عمر وشي هغه زنانه چې راجم شي هغه په دې مړی خپنه خو چې ګوري چې دا ټول جاړي هغه لم خوند ورکې سره په جړه شي او دلیل په دا دی چې د یو منټ د جړه نه وروسته به خنداګانې او غب شپونه لګي